سلام علیکم ټولو کورمیوالو وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. عزتمن وروڼو په دې ټایم په موبایل سکرین باندې چې تاسې د یوه خواږه د یوه معصوم بچي تصویر کسوئ نه د پوهېږم چې زه د خپل بې ضمیره و بې احساسه حکومت ته کومه ډول میسج ورکوم. زه د پاره چې نور دغه مظلوم عوام، زه د پاره چې نور دغه مظلومو جنازو، زه د پاره چې نور دغه مظلومو دغه وړو جنازو کومه ډول مو دوی ته د هغوی درد، د هغوی تکلیف، هغوی مشکلات ورته کو او د پاره چې نور دغه معصومو غوټیو چې یوه دمونه جدا کېږي نه د پوهېږم چې کوم الفاظو ته هغوی ته موږ د هغوی درد، د هغوی تکلیف، هغوی مشکلات بیان کو. نو که تاسې دې ټایم په موبایل سکرین باندې د یوه معصوم بچي تصویر کسوئ، د هغه معصوم بچی دی چې مور یې په اوس هلته پراچینار کې چې کوم کاس ورسره دی هغه ماته رینګ وکړو چې سیده دې مور د صرف دوره ژړا او فریاد کوي چې خدای دپاره رسول دپاره صرف دوره وکړي چې د کوم جواز رسي دغه جواز کې د مو معصوم بچی لږ پېښور ته ریفر کړی دی، پېښور ته یې بوځوي. که د بچی موسه مړ شي نو خدایه دې نه مخکې موت ته مرګ راکړي، خدای بس نوره ماته زندګي ماکې را خدای څومره به مو میندې دي چې هغه به د خپلو وړو زمنو سر ته ناستې وي، دا ژړا او فریاد به کوي دغه ذلیل حکومت ته، دغه بې احساسه حکومت ته، دغه مطلب هغه بې ضمیره، هغه بې احساسه کسانو ته چې هغوی نه زړه کې انسانیت مینه شته دی، نه هغوی زړه کې د انسان مثال محبت لري، نه کومه ډول مخلوق خدای دغه کورمې ته راوستی دی چې مطلب صرف او صرف هغوی په دماغ باندې ایکې یوه خبره سپاره شوي دی چې په څه طریقې وي د پراچینار شیاو سره ظلم وکړو، په څه طریقې وي پراچینار شیا دباو کو، په څه طریقې وي چې دغه مطلب ډیګریډ کو، ختم کو. یوه خبره زه درته وکړم ټولو ته زه نن یایم چې د نن کوم پیغام زه شیر کوم، خدای په وحدانیت ته قسم کوم چې نن زړه کې مو ور لګېدلی دی چې دا واړې جنازې کسو، د واړو ګلان کسو چې ورځ نه بلې ورځ ته یو مونه جدا کېږي او موږ دوره بې حسه یو، موږ دوره بې احساسه یو چې موږ سره احساس نشته دی. که چیرې دا د یوه غټ سړي ځوای وای چې چیرې دا MNA یا MPA یا مثال برګیډیر یا DC یا EC چوز وای که نه اوس به سپیشل هلیکاپټر دې ته راتللو دغه جنه به اوچتولو چې ما ځوای بیمار دی، خو دغه چوک نشته چې دا غریب سړي ځوای دی، دا هغه سړي ځوای دی چې هغه اواز نه حکومت واوري، هغه اواز نه مشر واوري، هغه اواز هیڅوک نه واوري، هغه نه وروسته هغه بچي دا حالات جوړېږي. تاسې لږې شنډو ته سترګې وغړوئ، خدای ته تاسې لږ مخ کوئ چې دې د شنډې څومره وچې دي، دغه به څومره تکلیف وي، دغه به څومره مشکلات وي. دغه مشکلات سوای هغې مور نه او هغه ډاکټر نه چې هغه اوس هلته سپاتول کې پروت دی، هغه درد هغه نسي یو بل څوک نشي محسوسوی. کورمیوالو تاسې ته زه سوال کوم، زری درته کوم چې خدای دپاره خپل حق دپاره یو داسې اواز جوړ شوی چې خپل حکومت ته یو داسې میسج ورکوي چې ټیک دی چې ته څه کوې وکړه، تا څه خوښه وي هغه وکړه، خو کم از کم چې د کوم وړه بچي دي چې هغه مثال داسې تړپ کړ د مړ کېږي، لږ دغو نه خو راهم وکړئ که نه دغو څه قصور دی. نو دغه د اوس په دغه یا نه پوهېږي چې دا که دا شیعه دی، دا سني دی، دا مثال کوم مذهب سره تعلق لري، هغه خو په دغه یا نه پوهېږي که نه. کم از کم دغه غوټیو پروا خو وکړئ که نه، کم از کم دغه معصومو پروا خو وکړئ که نه. خو بیا به درته وایم چې بار د زه ویډیو کې ذکر کوم چې یوه ورځ روانه دی هر سړي نه، تاسې نه مرګ په ویر دی، یوه ورځ روانه دی. خدای قرآن مجید کې چې کل نفس ذائقة الموت، دا کسان د څي دا غوټۍ د څي دوی د مرګ ذایقه څکي رب ته روان دي. خدغ رب په دربار کې که تاسې په خلاف د یو شکایت وکړو که نه، تاسې نه به د ځمکه ور کړي ده، تاسې به هم په دې دنیا ذلیل وي، هم په هغې دنیا به ذلیل وو. خو زه د رب ته سوال کوم چې خدایه چوک د کورمې باد کوي، کوم یو کس هغه د کورمې ته ور راوړي، طبعي جوړوي، د کورمې یتیمان غریبان مسکینان جوړوي، خدای هغوی کورو کې نسي جنازې وباسي، خدای هغوی ته تباه و برباد کړي چې چوک د کورمې هم شیعه وي که سني باد کوي، خدای هغه ته تباه و برباد کړي. ویډیو اینډ کې کورمیوالو ته دا پیغام ورکوم چې چوک هغه ځای کې د جواز والا وي چې چوک څه اوس دغه مثال سیسټم ورسره وي، هغه ته دا ریکویسټ کوم چې دا معصوم بچی دې سره علاوه چې څومره معصوم بچي دي
خدای د پاره بل ټریپ چې کوم دی هغه مغوی نه وکوي رای ولې پېښور ته هغوی سې باقاعده ښه طریقې سره علاج وکوي او چې کوم میډیسن راوړي چې هغه GDC طرف نه چي چاهے هغه سند طرف نه وي چاهے هغه پنجاب طرف نه وي چاهے هغه KPK طرف نه وي نو خدای د پاره رسول د پاره هغه غریبانو ته خپل حق ورسوي داسې نه وي چې دا حق نه بیا بل چوک ودرېږي او دغه غریبانو بیا داسې بې اثرې پاتې شوي لکه اوس دغه بې اثرې پاتې شوي دي رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د پاره چې نور دغو معصومو غوټیونې دغو ښکلو غوټیونې ته رحم وکړې د پاره چې نور ښکلي سرزمین کې امن او امان قایم کړي ډېره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ ما ورور صاحب نجیب تراو کې اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته